أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. سورة فاتر 9 نمبر آیات. د 9 نمبر آیات کې څلورم عقلي دلیل ذکر کیږي د الله تعالی په لوی قدرتونو باندې چې د ټولو سيزونو اختیارات خالص د الله تعالی سره دي. کغه آسماني مخلوق دی، کغه منځ کې خلا ده، کغه ځمکه ده، کغه انسانان او نور مخلوقات دي. د ټولو نظام چلوونکې، د دې فایده کوونکې او د ټولو مخلوقاتو ضرورت پوره کوونکې ذات صرف الله تعالی دی. دې ته ویل کېږي مضمون د توحید. دغه توحید ثابتولو لپاره دا څلورم نمبر عقلي دلیل ذکر کېږي. والله الذي الله هغه ذات ارسل الرياح چې لیږي هواګانې فتثير سحابا نو چتایي وریځو لره. الله تعالی هوا راولېږي چې تاسې وریځ چته کړي، سمندرونو والا وریځ چته کړي. فسقناه نو من ورسو دغه وریځې لره الی بلد هغه کلي ته میت چې هغه په شان د مړي یعنی وچ شوی خشکۍ ځپلی بوټي موټي پکې خراب شوي سپیره خاوره د جوړه شوي طبیعي چې مړ. فاحیینا به الارض نه موږ را ژوندی کړو به الارض په دغه اوبو باندې ځمکه. دغه ورځې نه باران وشي دغه علاقه باندې او دغه باران په وجه باندې ځمکه شنه شي طبیعي ژوندی شو تازه شو بعد موتها وروسته د مرګ د هغې نه. دلته کې د ژوند او مرګ تشبیهات دي چې د وچه ځمکه په شان د مړې ځمکې او چې کومه ځمکه شنه نو دا په شان د ژوندۍ ځمکې. نو چې کله دا دومره لوی نظام الله تعالی چلوي، کومو ځایونو نه اوبو کوم ځایونو ته ورسېږي او وچه ځمکه د اوبو په ذریعه باندې را ژوندي کول، دا دومره لوی قدرت چې الله تعالی لري. کذلک النشور دغه شانته کې به دوباره ژوندون د خلکو همي نه تک ویل کېږي قیاس چې الله تعالی دغه کارونه کولی شي په اوبو په ذریعه باندې وچه ځمکه ژوندۍ کوي، دغه شانته کې تاسې هم دوباره ژوندي کولی شي. قیاس عقلي. نو په اعتبار د قیاس سره د دې نه دوباره د الله تعالی د دې لوی قدرت نه په اعتبار د قیاس سره دوباره ژوندون هم ثابت شو. یو د توحید د الله تعالی ثابت شو، بل دوباره ژوندون چې بعث بعد الموت د ایمان مستقله حصہ ده هغه هم ثابت شو. من کان یرید العزة هغه سوچ اراده د عزت لري فلله العزة جميعا و عزت ټول د الله تعالی سره دی. دا د مشرکانو د عقیدو د اصلاح د لپاره دا مضمون ذکر کیږي. سورۃ مریم کې هم تیر شوی دی، زې په زمانه نور مضمون هم زې په تیر شوی دی په جدا جدا انداز باندې چې مشرکانو به ویل چې موږ به دې پوهیږو چې موږ الله تعالی پیدا کړیو او موږ به دې باندې پوهیږو زموږ ضرورت هم الله تعالی پوره کوي. خو دې بوتانو ته ځکه پراته یو چې دا بوتان شفعاؤنا زموږ سپارښیان دي. نو دا په قیامت کې زموږ سپارښت کوي، نو موږ مجبور یو چې د دې سپارښیانو عبادت وکړو، راضي کو چې موږ له سپارښت وکړي. دغه شان کې دغه مشرکانو به دا عقیده هم لرله چې په دنیا کې ډېر ضرورت او ډېر کارونه دې بوتانو ته حواله کړي چې بوتانې پوره کولی شي د دوی په خیال باندې. او دغه شان کې د کفر د غلبه او دوی د دبدبه دوی خیال دا و چې د بوتانو په وجه باندې ده چې موږ د بوتانو بندګي کوو ځکه داسې ده. او هم د دې د بوتانو په وجه باندې د اسلام مغلوب کول هم غوښتل، دغه بوتانو نه به سوارونه کول د اسلام د مغلوبیت دپاره او دغه بت پرستۍ د غلبې دپاره. نو د دوی فکر دا و چې د عزت د بوتانو سره دی او د دې قبرونو والاو سره دی. نو که دا موږ پرېږدو نو بیا عزت زموږ د لاسونو نه وځي، خرابېږي، نو نه یې شو پرېښودلی. نو دغه بیکاره عقیدې تردید د ذهن کې وشو. الله تعالی وایي من کان یرید العزة هغه څوک چې اراده د عزت لري فلله العزة نو عزت ټول فلله العزة جميعا نو عزت ټول د الله تعالی سره دی. اصل کې بنیاد د عزت چې کوم دی د الله تعالی سره دی. که د مخلوقات نه معمولی ته څه شی حاصلې نو دا هم بذات نه دی، دغه اصلي ځګینه نه دی. دغه الله تعالی بس عارضی اختیار ورکړی نو بس د نشي کې به تاسو سره مرسته وکړي. عارضی مستقل نه، مستقل عزت د الله تعالی سره دی. نو چې کله الله تعالی ته راضي کې د الله تعالی رضا حاصل کې د الله نه وغواړي او الله عزت درکې نو به هیڅوک مخ نیولی نشي، ته به خامخا غالب کېږي.
نو چې کله سره دا قاعده جوړه شي چې عزت ټول د الله تعالی سره دی او دغه عزت حاصلېږي په ایمان او په نیک عمل سره د هغې نه وروسته به هېڅ یو مسلمان د کافرو په خپو کې ځان وانه چوي چې یاره که موږ ستا غلامي نه کوو نو دنیا ورانېږي دا شی خرابېږي هغه شی خرابېږي اقتصاد خرابېږي او دا مجبوریانې دي او هغه مجبوریانې دي د دې شي نه به وځو د هغې نه به وځو دا خبرې به خود ختمې شي دا چې چا په ذهن کې توحید مضمون نه موجود هغوی خیال دا وي چې که عزت د دې خلکو سره ورسره دی او د خلکو نه حاصلېږي نو بېتلي پردو خپو کې پراته ورده غلامي کوي خپل ایمان خپل عزت اسلامي شعار هغې په داو باندې لګولی خراب کړی نو دا خلک اهل توحید نه دی که توحید والا خلک وي نو دغه بیکاره کارونه به یې چېرته نه کولی الیه یصعد الکلم الطیبه دی الله تعالی ته خیږي خبرې پاکې کومې پاکې خبرې خیږي پاکې خبرې چې کومې دي د الله تعالی توحید بیانول د الله تعالی ذکر کول تلاوت کول دا پاکې خبرې دي دا خبرې الله تعالی ته برخیږي خطلو مطلب دا دی چې دا الله تعالی قبلوي یصعدو خپل معنا د خطل او دا کنایه د قبلولو نه چې الله تعالی قبلوي والعمل الصالح او نیک عمل يرفعه وچتاید پاک کلمو لره یعنی کم قولی عبادت چې دی چې ذکر اذکار دی عبادت دی نصیحت دی تلاوت دی د الله تعالی مقبولیت ته څه شی رسي د عمل رسي چې عمل یې نو د الله تعالی قبول چې عمل نه اوس سړی بې لمازه لګیا دی د ذکر اذکار کې فرض مزنک فرض روزه نه نیسي او دی لګیا دی نور ښه کارونه شروع کړي دي اذکار کوي نصیحتونه کوي خو روزه نه نیسي نو چې کله عمل ګډ وډ دی نو بس دغه ویلې څه پیدا نه ورکوي په دې کې د تفسیر قرطبي کې دې باره کې یو روایت هم شته اګر چې غیر مسند یعنی سند نبی علیہ السلام ته نه رسیدلی اگر روایت کې تفسیر قرطبي وایي چې لا يقبل الله قولا الا بعمل الله تعالی د هغه خلکو ویناګانې نه قبلوي چې د کوم خلکو ورسره عمل نه او بیا وایي لا يقبل الله القول والعمل الا بنیة د الله تعالی د چا قول او عمل دواړه نه قبلوي تر څو پورې چې سره نیت صحیح نه کړي او بیا وایي لا يقبل الله القول والعمل والنیة الا بسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی د چا قول عمل نیت یو شی نه قبلوي تر څو پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه کړي نو د دې ټولو خلاصه دا راوتله چې قولي عبادات په اله قبليږي چې کله د داسې نیک عمل کړی چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې سنت رسول باندې چې کوم عمل وشي کاغه مز دی او کاغه هر څه چې دی کوم عبادت هم راخلي چې نبی علیہ السلام په طریقه باندې نبی رسول تعلیمات مطابق چې کوم نیک عمل وشي نو هغه نیک عمل نو ورسته به د اقوال چې کوم دي نیک اقوال قبليږي کدی واز نصیحت کوي الله تعالی ول اجر ورکړي کدی تلاوت کوي الله تعالی ول اجر ورکړي کدی ذکر اذکار کوي الله تعالی ول اجر ورکړي ول تعالی قبلي منظوري ورلا خو چې اس چالاک ځان جوړ کړل عمل یو شانت کې د کار بل شانت کې دي نو دغه خبرو د الله تعالی باندې زماري اس حیثیت هم نشته نو ځکه الله تعالی وایي چې والعمل الصالح يرفعه نیک عمل دغه قول طیب چې کوم دی خې ویناګانې چې هغه توحید دی هغه ذکر اذکار دی تلاوت دی واعظ نصیحت دی دغه اوچتایي د الله تعالی مقبولیت ته رسوي دا قبلولو لاره ده دی ولا قبولیت لپاره اوچتایي چې قبول شي عمل چې کوم دی نو دوه قسم عمل یو قلبي عمل قلبي عمل چې کوم دی دا تصدیق د قرآن تصدیق د پیغمبر تصدیق د الله تعالی کوم ته ایمان ویل کېږي نو دغه ایمان دا خو یقینا چې په دې هر څوک پوهېږي چې تصدیق قلبي چې د زړه عمل دی دا د اقوالو دپاره د قبولیت دپاره شرط دی سړی ایمان نه لري اقوال به د کوم ځای کې نه قبول شي د سره نه قبلېږي او دغه شان د عمل ظاهري چې په لاسو خپو باندې لګیایي نور بدن باندې لګیایي روژه نیسي مونځ کې حج کې جهاد کې نورې قربانیانې کې د دین دپاره نو دغه د قبولیت کامل قبولیت ته رسوي اول نفس قبولیت چې کېدای شي الله قبول کړي لکه یو فاسق باجر سړی دی قرآن مني قرآن نه منکر نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مني الله مني خو عمل د شریعت موافق نه دی او دې ذکر وکړي
د قرآن تلاوت وکړي نو ممکن ده چې الله تعالی قبول کړي، خو کامل قبولیت ولا نشته. کامل قبولیت به هغه راځي چې د عمل وسره هم صحیح شي. نو یو د نفس قبولیت، بل د کامل قبولیت. کامل قبولیت چې کوم دی په ظاهري عمل سره راځي، او نفس قبولیت د تصدیق قلبي سره راځي. دغه تحقیق چې کوم تفسیر ماره په قرآن ذکر کړی دی. والذین حاکسان یمکرون السیئات، چې کوي بد کارونه. بد کارونه څه شی مراد دی؟ د ځینې علماو رای دا ده چې مخکې د عزت خبره ذکر شوه، چې عزت ټول د الله تعالی سره دی، ای بل بتانو سره دی، چا سره رشته دی نه. اوس مؤمنان چې کم دي، کم چې نیکان خلق دي، د دین باندې صحیح عمل کوي، ای خلکو ته الله تعالی خامخا عزت ورکوي. چې کله ورته عزت ورکوي نو کافران به سره خامخا دشمني کوي، او د کافران بر دغه عزت د خرابولو دپاره د دوی په هر لار باندې خرابولو محنت کوي. کاغذ ظاهري حملو په صورت کې دي، او که د اقتصاد په صورت کې دي، که د بدنامولو په صورت کې دي، د هغوی خلاف غلط پراپیګنډي، غلط نشریات کول او هغې هوا ورکول، او د بدنامولو په صورت کې د چې څوک احترام ونه کړي، په عالمي دنیا کې بدنامي وشي. نو دغه ټول تدبیرونه د کافرانو چې کوم دي هغې باره کې مسله شوله، چې هغه کسان چې تدبیرونه جوړوي د مسلمانانو د خرابولو د بدنامولو دپاره، لهم عذاب شدید، د هغوی دپاره عذاب سخت دی، د هغوی دپاره تخویب شو چې د مسلمانانو د خرابولو، بدنامولو، کمزوري کولو او هغوی ته حالات خرابولو دپاره چې څوک هم داسې پیزا جوړوي، الله تعالی د مخکې خبرداری ورکړې ده چې عذاب رسي خلکو، عذاب به ډېر زیات سخت وي، معمولي سخت به نه وي، ډېر سخت به وي. ومکر اولئک هو یبور، او تدبیر د دغه خلکو به هو یبور، همدوی لره هلاک، یعنی دغه تدبیر به نقصان به خپل وشي. دوی چې کوم منصبې کړي دي، کوم چلونه جوړ کړي دي، هغه چلونه د وجې نه به دوی په خپله باندې خراب شي. او ځینې مفسرین رای دا ده چې سیئات په معنا د ګناهونو سره دي، چې والذین یمکرون السیئات، هغه کسان چې تدبیرونه کوي د بدو کارونو، شرک، کفر، فسق، فجور، د مسلمانانو مخالفت، د دین د غلبې ته رکاوټ، دا ټول پکې شامل کړه. نو دغه ټولو دپاره الله تعالی سخت خبرداری ورکړی دی چې لهم عذاب شدید، د هغوی دپاره به عذاب یې سخت. ومکر اولئک، او تدبیر د دغه خلکو هو یبور، همدوی لره به هلاک. والله خلقکم، الله تاسو پیدا کړي، دا بل عقلي دلیل، من تراب، د خاورې نه. انسان اولنی بنیاد د خاورې نه شوی دی. دې ته ماده بعیده ویل کېږي، لرې مادې په اعتبار سره. موجوده انسانان د لرې مادې په اعتبار سره د خاورې نه پیدا شو، ځکه دوی د آدم علیه السلام اولاد دي. آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا شوی دی، نو الله تعالی د موجوده انسانانو ته نسبت کوي چې ګویا تاسو هم د خاورې نه پیدا یې، ځکه بنیاد هم د هغه ځای نه شروع شو. د الله تعالی عظیم قدرتونه ذکر کېږي چې الله تعالی څومره قدرتونو مالک دی. که د انسان هغه تسلیموي که نه تسلیموي، او خلک یې مني که نه مني، خو دا قدرتونه د چې انکار ته نشي کېدی. ثم من نطفه، بیا د نطفې نه پیدا کړی، یعنی بیا سلسله د نسل چې کوم دغه د نطفې نه جاری شوله، او اول بنیاد د خاورې نه شروع شو. ثم جعلکم، بیا ګرځولي تاسو ازواجا، جوړې. ازواج په معنی د جوړې سره، چې اول آغاز د خاورې نه وشو، بیا د نطفې نه، او د هغې نه بعد بیا خلک جوړې شو، نارینه او زنانه، او مخکې دغه سلسله بیا روانه د قیامته پورې. وما تحمل من انثى، او حمل ناخلی و زنانه، ولا تزعو الا بعلمه، او نزگئی دغی حمل لرا الا بعلمه، بغیر د علم د الله تعالی نه. ان الله تعالی دومره ازلی لوی علم دی، هیڅ شی دی پټ نشته. که و زنانه حمل اخر یم، دا د الله تعالی په علم کې جدسي ده. او یو ماشوم پیدا کیږي، نو هم الله تعالی ته معلومي چې هر ماشوم بیل بدلیږي کې ماشوم پیدا شي. که څومره غټه دنیا یو، څومره ډېر انسانانی، دغه ډېروالی د دنیا غټېدل په الله تعالی ته ګرانېږي نه، چې ګنې دی به د یو نه خبر د بل نه خبر نه وي. په شان د مخلوقات علم د الله تعالی نه دی. الله تعالی علم ازلی علم دی، کلی علم دی. د انسانانو علم جزئی دی، کلی نه دی. او دغه شان د کې دا ازلی نه دی، بلکې دا وروسته حاصل شوی کسبي علم دی. یو ازلی علم، یو کسبي. او دغه شان د کې یو کلی بل جزئی دی، کې کافي فرق دی. دا یو دقیقي علم دی، د علم فلسفي، د علم منطق.
چې زمونږ علم د الله تعالی علم کې څومره فرق څومره فاصله ده نو ډیر زیاته فاصله ده زمونږ علم جزئی د الله تعالی علم کولی دی زمونږ علم کسبی دی موږ وروسته لږ لږ حاصل کړی دی او د الله تعالی علم د مخکې د الله تعالی سره په حاضر کې دا شانت کې دی موږ په یو کم ډیر کم شي نو په پویګو او ډېر په ناقص درجه کې پویګو الله تعالی په هر شي باندې پویګو خو پورا په پویګي تفصیلی په پویګي نو دا چې د کړه علم هم د الله تعالی د شي او د مخلوق سره نشته بیا د ګټو د بوتانو سره د سره نشته قبرونو والا خو د سره نه خبريږي نو بیا هغه د خپل ژوند خرابول سره هغه ته عبادت کوي خپل قیمتي ژوندۍ به خرابوي الله تعالی ته ولینه کې د الله تعالی بندګي ولینه کې وما يعمر من معمر عمر نو ورکړل کېږي هیڅ یو عمر ورکړل شوی ته يعمر عمر ورکول عمر زیاتول من معمر او چاته ویل کېږي چې ډیر عمر ورکړل شوی ضعیف سړی نو عمر نو ورکړل کېږي یو ډیر عمر والا تا ولا ينقص او نتی کمیږي من عمره دغه د عمرنا الا في كتاب مگر دا ولیکل شوی په یو کتاب لوح محفوظ کې دالیک عمر کمیدل یا زیاتېدل دغه مفسرین غټ احتمالات درې ذکر کړي دي کوم تفسیر اصل کلام نقل کړي دي چې د دینم دوړو نه وای دا یو سړی مراد یو قول دا دی چې الله تعالی نه کمای دی یو زیات عمر والا نه عمر د هغه وای دا اصل یو سړی ته مراد دی یو کس ته فرض کړ ډیر عمر ورکړی شوی دی چې دې سړی 200 کال عمر مثال په تور باندې نو الله تعالی ته عمر ورکړ دا معمر ډیر عمر والا شي اوس دغه سړی چې کړه دا ژوند پیدا شو دنیا ته راغی نو چې د یو ورځ تیر کړه نو ورته عمر ته کم شو نو وای دا اصل کې د عمرونه په دوه کتابونو کې درج یو کې اولنې عمر لیکي چې د تبسونه عمر ملاويږي پرځ 200 کال عمر ته ملاوي شو په بل کال کې منفي راځي په بل کتاب کې چې کم دی نو کم چې د نفي کتاب دی د منفي کتاب دی چې کم عمر تیریږي هغه کټ کیږي فرض کړه د 200 کال عمر د یو کتاب کې دالي کېل شوی دی بل کتاب کې چې کم دی نو چې کله سړی پیدا شو یو ورځ تیر شو اته یو ورځ نه پېښ شو یو ورځ لاړه کم شو بیا بل ورځ لاړه بیا کال تیر شو یو کال من پېښ د عمر نه یو کال کم شو هم دغه یو سړی دی بل کال تیر شو بیا کې لیکل شوی چې بس بل کال کې کم شو 200 کال یا 200 نه من پېښ نو هغه حساب باندې بدا 198 کال پاتې شو نو یو د یو کتاب کې ډېر عمر لیکل شوی بل کتاب کې دغه کمیږي بر تر رواني په شابه باندې رواني دا یو قول د علماء مفسرین دي او دویم د سې دی چې وما يعمر من معمر ولا ينقص الله تعالی نور کوي ډیر عمر یو عمر والا تا او نه د بل کس نه عمر راکمي چې هغه عمر لګ ورکی نو دا ځان له کسان شو په طریقه باندې احتمالات چې کې د داسي نو بیا د څه شو چې الله تعالی به یو کس له ډیر عمر ورکړي 100 کال عمر به ورکړي 200 به ورکړي هم په دغه پیړۍ کې بل سړی را پیدا شي بل ځوان به را پیدا شي دا غي عمر 50 کال شپه ته کال به شانت کې باندې کم به ورکړی شي نو د دې طریقه باندې ځان له خلق شو دا دوه قولونه شو دریم قول پکې دا چې د عمر زیاتې دل کمې دل د په اعتبار د برکت سره ده چې الله تعالی نور کوي عمر الله تعالی برکت نور کوي یو برکت والا کست عمر د هغه کې یعنی الله تعالی د چا په عمر کې برکت نه چي ولا ينقص من عمره او نه د عمر نه برکت کمي الا في كتاب مگر دا لیکلي په یو کتاب کې لیکلي دغه شان الله ته معلومي نو بیا به دې معنا تاسو شي چې انسانانو د عمر ورکړل شوی نو ځنې عمر برکتي عمر او برکت چې کوم راځي نو دا په قران سره حاصلېږي الله تعالی کې د قران تعبیر مبارکون سره کړی دی چې کتاب انزلناه مبارک برکتي کتاب دی د قران په هدایت چې کله عمل کې نیکو اعمال سره عمر برکتي کیږي نو برکتي څه ته وایي اصل کې برکت وایي دي شته چې دا به یې لږ خو کار په کې ډېر وشي دا به لږ عمر به یې شپېته کاله به یا بیا کاله به دومره قربانۍ به سړی وکړي او دومره مهنت به وکړي چې خپل دنیا کې به خزانه ښه سہولیت برابر کړي دنیاوي اسباب به هم پیدا کړي خپل بچو له به هم څه پیدا کړي او دې سره سره آخرت له دین له دومره قربانۍ به کړي دومره مهنت به کړي چې هغه قربانۍ مهنت به هم په پیړو خلک یادوي او دین ته به غټه فائدہ وي کتابونه به لیکلي تصنیفات به کړي درسونه به کړي شاګردان به پیدا کړي هغه به لګي دنیا به ګډ کې به لګي مهنتونه به قربانيان به کوي نو سړی دغه عمر ته وګوره د قربانو ته وګوره ته به حق حیران شي چې تاسو کې دې چې دومره لګ عمر کې دومره کارونه سړی څنګه کولی شي دا برکت والا عمر دی بل چې کم دی نو سپیره عمر دی چې برکت پکې نه سړی په ډېرو زمانه تیر کړی ډېر عمر به تیر کړی نه په لاس کې څه شی ور سره حلال رزق مس شی ور سره نه کوي نو حرام یا بسره سره یې او نه به دین د پاریس قرباني کړي بچي به ګډ وډ لو پر خلفل او دغه ځان د پاره
پویا نشته دی، عمل نشته دی، اخلاص نشته دی، هیڅ قرباني به دین دپاره نه بس هسې به دنیا ته راغلی بېرته به روان سفر به کېږي، هېڅ کارنامه به نه وي دنیا کې به کارنامه نه ژوند بیا تېر شوی. نو دغه سپېره عمر دی، دا هېڅ عمر نه دی. نو دغه شان کې دا درېیم قول وایي داسې دی چې د چا عمر چې برکتي کېږي یا سپېره کېږي دا هم الله ته هر یو بیل بیل معلوم چې دا داسې رسېدي او دا لیکلی شوي. ان ذلک یقینا دا علی الله یسیر، په الله باندې آسان دی. دا یو سوال جواب دی چې دومره غټه دنیا دومره پکې انسانان او بیا هر انسان الله ته بیل بیل معلوم چې د عمر دومره دی، د عمر دومره دی، دغې نه دونه کم شو او د بل نه دومره کم شو، هر انسان بیل بیل جدا جدا. یار دې سړی عمر برکتي دی، بل دا برکتي نه دی، هر یو بیل بیل جدا جدا. دومره غټه دنیا دا به څنګه معلومیږي؟ دا خو ډېر ګران کار دی. نو جواب یې وشو چې که ګران دی نو انسانان ته ګران دی، الله ته هېڅ ګران نه دی. نو ان ذلک علی الله یسیر، یقینا دا په الله تعالی باندې ډېر آسان.